قابل صد احترام صدر مجلس پدی عظیم الشان عنوان سر منعقد مبارک محفل عظیم الشان جلسه کې په سټیج باندې تشریف فرما ډیر معزز و مکرم او مؤقر علماء کرام بالخصوص مناظر اهل سنت او د اهل حق سرمایہ جناب حضرت مولانا ندیم محمودی سے دامت برکاتهم العالیہ او خطیب ابن خطیب شعل بیان د اهل حق سرمایہ او د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مردان ڈویژن امیر محترم جناب حضرت مولانا اکرام الحق سے حفظه الله ورعاه او د بار راغلی کم ډیر محترم ملمانه چې دي جناب حضرت مولانا ساجد نقشبندی سے حفظه الله انور چې ډیر تعداد کې علماء کرام تشریف فرما دي ډیر وخت زما وشو او ما د دې حضراتو دا خبر ډیر په غور سره اورېدې بالخصوص زینت المحدثین جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس سے دامت برکاتهم العالیہ چې کله هغوی په سنجیدګۍ سره کله په انداز د مزاح کې ډیر ښایسته ښایسته نصایح مونږ ته پرېښودو او زمونږ دپاره ډیر څه مونږ ته وښول چې هغه ټولو خبرو ته مونږ محتاج یو زما په خیال ما مولانا ندیم صاحب دامت برکاتهم تعارض وکړو چې زما خبرو ته ضرورت نشته یو طالب علم او سرازم نه په خپله د زده کړې په وخت کې خودي بیا حکم وکړو او نورو اکابرم چې نه خامخا یو څو خبرې وشي د ملګرو سره بیا ما سوچ وکړو چې د مجلس کې مخامخو ملګرو کې په سټیج باندې ناستو حضراتو کې زمانه په علم کې ډیر اوچت دي نو که زه څه خبره کوم صرف د خیر خواهی په نیت به کوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له دا اجازت راکړې دی چې الدین النصیحه دین خیر خواهی رسول لی کوستانه په علم کې اوچتي هغه تم خیر خواهی رسولی شي کوستا سره په علم کې یو شانی هغه ستم خیر خواهی رسولی شي کوستانا په عمر کې کشر وي هغه ته خیر خواهی رسولی شي نو په دغه حق له یو څو خبرې کوم چې د خبرو ته اول زه محتاج یم بیا د خپل ملګري محتاج ګڼم زه چې راتلم ما د دې کانفرنس او معتمر عنوان ته وکتو عنوان ډیر اعلی دی چې علماء دیوبند او عظمت فقها کانفرنس زه اول د فقهاو په اهمیت یو څو خبرې عرض کوم او بیا دغه طایفي منصوره جماعت ناجیه علماء دیوبند کثر الله سوادهم طرف ترازم عزتمندو د عالم اسلام کې ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی او د خلافت عثمانیه آخرین نائب شیخ الاسلام او دا غنوم دی امام زاهد بن حسن الکوثری الحنفی الماتوریدی رحمه الله تعالی رحمتا سابغا هغه د امام ابو یوسف سے په حالات یو کتاب لیکلی دی او دا غنوم دی حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی رحمه الله پاغی کې یو واقعه لیکلی ده چې د تاریخ کتابونو د دې واقع نسبت کله امام ابو یوسف صاحب ته کړی دی او کله امام ابو حنیفه صاحب ته کړی دی او هغه دا ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی یو پیر د خپل استاز د امام سلیمان بن مهران العامش په مجلس کې ناست و او امام عامش ورته د حدیث درس ورکولو امام عامش د خپل زمانه لوی شخصیت محدث و لیکن هغه سره د فقه اجتهاد نه و او احادیث و تپزرگو ازبر او یادو لیکن د فقه اجتهاد
ورسره نه وه. د دغې حدیثو د درس په دوران کې یو زنانه راځي، یو بوډۍ د یو فقهي مسلې تپوس کوي، هغه ورته وایي چې دا مسله خو ماله نه راځي، ځکه سلفو کې دا کمال و چې کومه مسله به نه ورکړه صفا به وي، دا مسله ماته نه ده معلومه. په نه معلوم کېدو کې به سعار نه محسوسو، نو دا خبره ورته کوي چې ماته دا مسله نه ده معلومه. البته زما په دې درس کې یو طالب علم کینی چې دغه نعمان ابن ثابت نوم دی او ابو حنیفه باندې مشهور دی، نو ته د دې طالب علم نه تپوس وکړه، د ده په مسلو په فقه ډېر ښه نظر دی. امام صاحب په دغه وخت کې لا طالبو تپوس تې کوي، او چې کله تپوس تې کوي امام صاحب ورته ډېر ښایسته حل ښیي، او هغه حل ورته ښیي چې د هغه بوډۍ زړه پې اوبوس کړي. مسله چې کله صحیح وي مخاطب پې ډېر مطمئن شي، زړه پې اوبوس کړي. او دغه مسله استاذ په درس کې امام اعمش هم اوري چې کله دا بوډۍ لاړه، نو امام اعمش د خپل شاګرد نه ډېر خوشحاله شو. امام صاحب نه ورته وایي ابو حنیفه دا مسله خو تا زما مجلس کې نه ده زده کړې، ځکه ما تا ته ډېر احادیث پړاو کړه، خو دا مسله چېرته مخې ته نه ده راغلې، دا مسله تا کوم ځای کې زده کړې ده؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي جی دا مې هم ستا مجلس کې د حدیثو نه روخ کړه، هم ستا نه مې زده کړې ده، تا بله ورځ مونږ ته دا حدیث ویلی و د دې نه هم دا مسله روځي، بیا دې راته دا حدیث ویلی و د دې نه هم دا مسله روځي، بیا دې راته دا حدیث ویلی و د دې نه هم دا مسله روځي. فر 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 امام ابو حنیفه صاحب شروع شو لکه د کمپیوټر په شان تمام احادیث ورته هغه ولسته چې د کم کم حدیث ته د دغې مسلې استنباط کیږي. امام احمد په جوش کې راځي، په دې خپله کرسۍ د جوش ته سم تاویږي، په دې خپل شاګرد فخر کوي، ورته وایي باس باس د نر زویه چې کم احادیث تا ته ما په 100 ورځو کې ویلي وو هغه ته ما ته په یو ورځ کې فر فر سناوی او اورئ. افرین په تا باندې ابو حنیفه. او بیا یو تاریخي جمله پرېښوده او بیان یې کړه. زما په خیال چې دا جمله د آب زر د لیکلو قابل نه چې د سرو زرو په اوبې ولیکله. وی فرمیل ایها الفقهاء انتم اطباء ونحن الصیادله، ای فقهای امت تاسو د تمام ملت اسلامیه د پر ډاکټرانې د مرضونو تشخیص کوي او موږ صرف پنساریانی. پنساری هغه کس ته وي چې بارې د دواینو دوکان یا ډاکټر چې کومه دوایي ولیکي د هغې دوایي نه علاوه پنساري دغه مریض له بله دوایي نشي ورکولی. وی موږ دغه دوایانې تقسیموه او تاسو د مرض تشخیصونه کوئ. یقینا چې تاسو فقها ډېر اوچت خلک یې، ستاسو درجې ته موږ محدثین نه رسوه. دا د فقهاو شان دی. زموږ استاذ دی مدینه منوره کې و، د حلب حنفي دی، ډېر لوی سړی دی او ډېر علما کرام به پیژني. زما شیخ ته اجازت حدیث راته حاصل دی. دی وخت کې د تمامي دنیا په لوی محدثینو کې دغه شمار کیږي او په استنبول ترکی کې دی. طیب اردگان د ترکی صدر د علماو عاشق دی. هغه خپل نگرانی کې ترکی ته راوستی دی، د وزیر اعظم غونته بنګلې ورکړې ده. مدینه منوره کې د هغه کتابونه په یو جاز کې خصوصي تیاره کې راوغوښتو. دغه نوم د شیخ محمد عوامه حفظه الله وجمعنا فی مجالس الخیر والعافیه. هغه یو کتاب په دې موضوع لیکلی دی. زه خپل د فضلاو ملګرو ته خصوصا او عموما د ټولو ملګرو ته ویم چې دا خامخا مطالعه کې. دغه کتاب نوم د اثر الحدیث الشریف فی اختلاف الائمة الفقهاء. په دې کتاب کې هغه په دې بحث کړی دی چې یو محدثي صرف یو فقیه او محدث دواړی چې کله فقیه او محدث یو طرف ته وي او بل طرف ته صرف محدث وي، نو د هغه عالم درجه ډېره اوچته وي چې هغه فقیه هم دی محدث هم دی په نسبت د هغه چا باندې چې صرف محدث دی. امام ترمذي رحمه الله په خپل جامع کې په یو حدیث باندې بحث کوي، اخره کې فرمایي د مذاهب ذکر راځي، د حدیث تشریح راځي، بیا یو عجیبه لفظ فرمایي چې په آب زر د لیکلو قابل دی. فرمایي والفقهاء اعلم بمعاني الاحاديث. ګورې فقها د حدیثو په تشریحاتو ډېر ښه پوهېږي، د حدیثو په تشریحاتو باندې بل څوک داسې نه پوهېږي څنګه چې فقها تشریحات کولی شي. دا ستاسو عنوان د دې جلسې عظمت فقها کانفرنس دی. یقینا چې ډېر قیمتي عنوان مولانا صاحب دامت برکاتهم ایښی دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله شاګرد دی. امام فقیه مجتهد ابو ثور هغه په بغداد کې و.
یو څو علما راغونډ شوي دي چې هغه د لوی لوی محدثینو او د هغې په سرونو د حدیثو تاج پروت وه. هغې کې یو یحیی ابن معین رحمه الله دی، د جرح او د تعدیل امام. محمد بن صالح دی چې هغه د جرح د تعدیل او د حدیثو امام. او دغه رنګې لوی امامان راغونډ شوي دي. خپل منځ کې خبرې کوي. یو بوډۍ راله تپوس کې د مسلې مولیانو یو مسله راته مخې ته راغلې ده، ستاسو نه تپوس کوم. دی ورته بوډۍ قربان وایه څه مسله ده؟ وی مسله دا ده چې کله زنانه بیماری په حالت د حیض کې نو دا د دې مخې ته یو بله ښځه مړه شوه، آیا په حالت د حیض او بیماری کې دا د مړي له غسل ورکولی شي او که نشي ورکولی؟ تپوس یې وکړو. مولیانو جواب راکې چې یو زنانه ده بیماری کې د په حالت د حیض کې ده، د دې مخې ته بله ښځه مړه شوه او دې جمدې ښځې چې په حالت د بیماری کې د دا غسل د مړي له ورکولی شي او که نشي ورکولی؟ مولیان یو بل ته ګوري، یو یې مولانا صاحب ته جواب ورکا، بل وی مولانا صاحب ته جواب ورکا. حیران سرګردان دي چې څه جواب ورکوه. دې کې امام مجتهد فقیه ابو ثور د امام احمد صاحب یو فقیه شاګرد را روان دي چې په فقه ډېر لوی علم وه. هغه ته وی ابوډۍ ته وی ای زنانه د دغې عالم نه تپوس وکړو چې څه جواب یې درته وخو موږ ته ووایه. دا ورمنډه کې فقیه ابو ثور ته وی چې د مسلې تپوس کوم. وایه بوډۍ څه مسله ده؟ آیا په حالت د بیماری کې یو زنانه مړي له غسل ورکولی شي؟ او وی او دا ثابت دی یو زنانه په حالت د بیماری کې مړي له غسل ورکولی شي. بوډۍ ورته وی مت دلیل؟ په دې باندې څه دلیل شته؟ او ورته او حدیث د بخاري کې راځي او نورو کتابونو دا صحیح حدیث را نقل کړی دی. مور بی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې زه په حالت د بیماری کې وم، پیغمبر علیه السلام به د مسجد نبوي نه په حالت د اعتکاف کې سر مبارک را اوږد کوه، ما به له سر کې منګزم وهله او سر به مې ول وینځلم. نو چې یو زنانه په حالت د بیماری کې یا او مخې ته امام الانبیا پاک هستی او پاک جسمي دغه سر وینځلی شي په حالت د بیماری کې او سر کې ول منګز والی شي، د دې حدیث نه دا مسله راووته چې یو زنانه چې په حالت د حیض کې مړي له په طریقې ولا غسل ورکولی شي. تاسو پوه شو په خبره کنه؟ زما خبره داسې د جوش نه د هوشیه، لہذا غور سره وره. نو عرض دا کومه چې د فقیه ډېر لوی شانیه او زمون اکابر دیوبنم په دې مسله ډېر زور لګولی دی چې فقه او حدیث دا دواړه جمع کیا. د دغې سړي ډېر اوچت شان دی چې حدیث او فقه دواړه را جمع کیا. دا خو ستاسو د دې جلسې لومبنی عنوان شو. دویم دغه ابقري عنوان ته راځم، عظمت علمای دیوبند کانفرنس. یاد ساتئ عزتمندو، علمای دیوبند هغه عظیم الشان خلق دی چې د صحابو پوره رنګ په دې خلکو باندې چړاو دی. ما ته دا خبره یاد ده چې کله په 2004 کې مونږ په دور حدیث کې وه، ترمذی شریف کې کتاب المناقب ته رسیدو. زمونږ استاد محترم حضرت مولانا یوسف افشانی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د ډیرو علماو بدل ته استاذیه کتاب المناقب قاری شروع کوه. په سونو طالبان ناستیا هغه وی کف یا طالب لک ایثار شه یو خبره د مرګرو تکومه به فرمایل زه تمامي دنیا کې ګرځیدلې ما، زه په مسقط کې لس کاله قاضي القضات چیف جسټس پاتې شوی ما، د هر مسلک علما می کتلی دي، هر قسم علما سره د ما مباحثي مناظرې راغلي دي، لیکن د اسلام په 1400 کاله حالاتو چې زه نظر واچوم او خاص کر د صحابه حالات وګورم، د صحابه هغه تمام طبقات مطالعه کما، نو په دې تمام 1400 کاله کې د سلفو نه پسو متأخرینو په دور کې واحد علماء دیوبند چې د ټول نه زیات مشابهت ته صحابه سره لري. او په دې اخیری دور کې سلف ته نزو، سلف خو ټول د صحابه عکاسي کوله، لیکن کومنګ د بر صغیر د طبقه ته راشوه نو مختلف مسالک دي. حضرت او فرمایل زمون استاد چې په دې بر صغیر کې تاسو نظر وکیا او زه ډیر ذهني کې ګرځیدلې ما، خو د علماء دیوبند چې کوم مشابهت د صحابه سره داسې مشابهت د ډیرو خلکو نشته. نو علماء دیوبند هغه اوچت خلک دي. او بیا دې چې کوم خلق پیدا کړی دي، محدثین دې پیدا کړی دي، فقها دې پیدا کړی دي، متکلمین دې پیدا کړی دي، مفسرین دې پیدا کړی دي، مبلغین دې پیدا کړی دي، دایان دې پیدا کړی دي، مناطقه دې پیدا کړی دي، اصولیین دې پیدا کړی دي، خطبه دې پیدا کړی دي، بزرگان پیران دې پیدا کړی دي، خانقاګان دې آبادی کړی دي، مدرسې دې آبادی کړی دي، جماعتونه دې آباد کړی دي. یعنی د دین کومه شوبه چې ګوریا د جهاد سنگرونه دی آباد کړی دي، د دین کومه شوبه چې ګوره علماء دیوبند په کې مخ کې
یو واقع ماته یاد راځي او د دې واقع سندم زه تاسو په خدمت کې پیش کوم چې ډېره قوي واقعه ده. دا واقع زموږ استاد محترم د شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب یو مایناس شاگرد او زمونږ استاد د حدیث د اصول حدیث حضرت مولانا عبدالحلیم چشتی نعمانی صاحب رحمت الله علی چې لږه موده مخکې وفات شو د بنوري ټاون د تخصص فی الحدیث شعبې رئیسو د جامعة الرشید استاد حدیثو هغې دا واقعه یو خپل کتاب کې لیکلی ده 1000 سال پهلې د مناظر حسن ګیلانی صاحب کتاب دی د هغې په مقدمه کې لیکلی ده دا واقع چونکې د سهارنپور مظاهر العلوم مدرسې سره متعلق وه نو کله چې د مظاهر العلوم محتمم مولانا شاهید صاحب سره زما ملاقات وشوه دې وخت کې د هغه هندوستان د مظاهر العلوم محتمم دی ما ته دا واقع تپوس وکړه ما ورته پوره دا واقع ریپیټ کړه ومې روله هغې راته وویل څنګه چې دا واقع ته وروله همدقه شان واقع حال کې شوي دی او واقع څنګه ده هغه داسې ده چې په 1857 کې کله جنگ ازادي وه علماء دیوبند په یو محاذ راجمع شوي وه هغې د انګریز خلاف په جهاد کې مصروف وه دغه محاذ ته شاملي محاذ ویه دې کې لوی لوی اولیاء بزرگان مدرسین محققین دا برسر پیکارو په جهاد کې حاجی امداد الله مهاجر مکی په جهاد کې مصروف حافظ زامن شهید مصروف او په دغه وخت کې حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله دم برسر پیکار ہوا او فقیح النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ برسر پیکار ہوا یو بل شخصیت تی مولانا مظہر نانوتوی رحمہ اللہ اب اغا برسر پیکارو دا دی مظہر نانوتوی سے واقعہ دا اغا بچی کل سارنپور مظاہر علوم کی درس ورکو دا دی جنگ ازادی نا پسو کل مدرسی ازادی شویا ذکر 1868 کے یا 1867 کے مظاہر علوم جوڑا شوی ہوا التبی دا حدیث درس ورکو دا درس پا دوران کی با اغا دودری سیکنڈ پس دا خپل لاند شند دا پاس دا خپل جبا دیر پا لذت او په خوند راخ کله بیا به چې درې څلور سکنډه وشوه د شونډې د پاسه به د خپله ژبه ډېر په لذت باندې راخ کله یو ورځ د طالبانو تپوس وکړو حضرت ستاسو په درس کې یو عادت دی تاسو د شونډې د پاسه ژبه ډېر په لذت راخکې لکه چې یو سړی ګلاب جامون خوري لکه یو سړی چې راسګوله خوري دې کې څه راز دی هغه ورته طالبانو دا خبره واورئ 1857 کې چې شاملي محاذ باندې موږ د انګریزانو سره جنګېدو زما ډېر ملګري شهیدان شوه زه په زخمیانو کې پرېوتم او انتهایي زخمی وما نیم بهوشه حالت کې نیم د هوش په حالت کې وما قسم په الله ما په خپل سترګو پرشتي ولیدې چې مړي به راوچتول شهیدان به راوچتول او د جنت په کنډول کې شراب وروړو او د یو شهید په خوله کې به د جنت شراب وراړول یو شهید لورله بل شهید لورله اخره کې زما خواله رااله زه نیم نیم په هوش کې وم زما سر یې راوچت کو ما د شونډو سره دغه د شرابو کنډول د جنت ولګو بلې فرشتې د شاته نه اواز وکړو مکوه د ده لا په دنیا کې دانه پاتې ده د د شهادت وخت نه دی راغلی د شراب ته واپس کړه صرف د شهیدانو د پاره ده وي زما د شونډې نه هغه کنډول وتښتو خو په خدای مې د قسمیه د هغې کنډول چې زما شونډې سره لګېدلو دونه زبردست لذت زما په شونډه باندې پرېښی دی چې دوه درې سکنډه وشي په ما وخت نه تېرېږي تر څو پورې چې ما د خپله ژبه په شونډه نه راښکلې زموږ اکابر زمونږ اکابر د جهاد سنگرونه ګرم کړي د علم میدانونه ګرم کړي و تاسو وګورئ چې کله دارالعلوم دیوبند قائم شو هندوستان کې انګریزان په زورونو و چونکې 1857 کې انګریزانو ته نورم شی او طاقت ملو شو هغه سوچ وکړه چې هندوستان کې مسلمانان به څنګه مرتد کوه د دې مقصد د پاره په زرګو پادریان هغه د انګلند نه په کروڑو اربو روپو سره لکه د پیسو د اوبو په شان مې پیسو بیول هغې رولېږل مشینرۍ چالو کړې انجینیرز یې چالو کړه مسلمانان مرتد کې تر دې پورې جریان شو چې په چوکونو کې به ودرېدو اعلان به کوو چې موږ ته د اسلام په حقانیت څه دلیل راکړئ زموږ عیسائی مذهب معاذ الله دا حق دی اسلام په باطل دی په دغه وخت کې حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله د دلیل او د دغه مضبوط برهان او استدلال جنډو چتای په دې باندې حمله ور کیږي په شاهجهانپور کې درې ورځې مسلسل مناظره کیږي یو طرف ته هندوان او عیسایان دي داغي پندتان دي او مشهور فلسفي د هندوانو پندت دیانند سرسوتی هغه ولال دی د پادریانو مشهور پندر عیسائی داغي فلسفي هغه ولال دی د هندوان او عیسایان د مسلمانانو یو بلاک جوړي چلی جوړ کړی چې مسلمانان به څنګه کته کوه مسلمانانو طرف نه یو نهیب کمزوري جسم والا د زیړې پګړې والا قاسم
العلوم والخیرات حجت الاسلام چې داغه پر رګونه کې د وینې په ځای باندې صرف علم ګرځي هغه میدان ترادنګي یو ورځ د مولانا قاسم نانوتي صاحب مباحث نه ختميږي دلایل روان دي دوی مرز وته ملاويږي په دوی مرز باندې دلایل روان دي په درې مرز باندې مسلسل په یادو لګیا د اسلام په حقانیت او د عیسایت په بطلان د هندوانو په بطلان دلایل روان دي درې ورځې چې کله پوره شوه هندوان پندتان او تختید پندت دیانت سرسوتی او تختید او پادریان په مخ باندې او تختید تر دې پورې چې مسلمانانو میدان په دغه مناظره کې وګټلو کله چې مولانا قاسم نانوتي صاحب روان شو نو د هندوانو سادوان د هندوانو پندتان د هندوانو مولیان دا چغوي اے خلکو د زیړی پګړې والا میدان وګټو مسلمانانو میدان وګټو عیسایانو مونږ شکست وخړو مولانا قاسم نانوتي صاحب د دلیل په میدان کې هغه شخصیت نه زه خپل مرګرو ته دعوت ورکوم که تاسو دیوبندیت پیژنئ د مولانا قاسم نانوتي صاحب کتابونه وګورئ دغه تقریر الپذیر وګورئ دغه قبله نما وګورئ دغه آب حیات وګورئ دغه حجت الاسلام وګورئ دغه تصفیه العقائد وګورئ دغه اجوبه 40 وګورئ دا دغه کتابونه دي او پدې کې بس تاسو ذهنونه هم تیزیږي ګورئ زه اکثر مرګرو ته وایم که تاسو وایئ چې ذهن قوي کو په امت کې څو شخصیات داسې دي چې د هغې کتابونه مطالعه کړئ زه یو خبره عرض کوم دا خبره سند متصل سره ثابته ده ما د خپل شیخ او د استاد چې ما ته په حدیثو کې اجازه حدیث حاصل له مولانا سالم قاسمی صاحب رحمت الله علیه دا غینه دا خبره اوریدلې و او هغه دا خبره د خپل والد صاحب حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نه بیان کړې و او قاری طیب صاحب دا خبره د شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب نه بیان کړې و شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب فرمایل چې زما استاد محترم مولانا قاسم نانوتي صاحب فرمایل چې امت کې سلور شخصیات داسې دي که کن ذهنه طالب علم داغي د کتابونو مطالعه کوي داغه به ذهین ترین جوړ شي هغه سلور کسان سوق دي یو پکې حجت الاسلام امام غزالی صاحب دی د دې امام غزالی کتابونه چې کن ذهن انسان مطالعه کوي هغه به ذهین جوړیږي دویم شخصیت پکې هغه شاوری الله رحمه الله دی کن ذهن طالب علم چې د کتابونو مطالعه کوي هغه به ذهین ګرځي دریم پکې مجدد الفستانی صاحب دی د کن ذهن طالب چې د کتابونو مطالعه کوي هغه به ذهین ګرځي او سلورم پکې شیخ اکبر ابن عربی رحمه الله دی چې مشهور الوی صوفي او زمونږ علماء دیوبند وته د قدر په نگاه باندې ګوریا چې د دې سلورم شخصیت کتابونه څوک مطالعه کوي هغه کون ذهن زهید بګرځي قاری طیب صاحب وایي چې موږ ته شیخ الهند صاحب فرمایله چې زما په نسبت باندې پنځم کس په دې کې شامل دی او پنځم کس زما استاد محترم قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتي صاحب دی څوک چې د قاسم نانوتي صاحب کتابونه مطالعه کوي کو هغه ذهن کار نه کوي ذهن کمزوري هغه به د دنیا ذهین ترین انسان جوړي د دې وجنه زه ستاسو په خدمت کې دا درخواست کوم محققین جوړ شي زمونږ د فضلات ناشتي مولانا صاحب ته تحقیقي درسونه ورکړي دي د دې درسونو دا تقاضا ده پس چې دا کم علما ناشتي د تحقیقي مطالعه کړي دي زه تاسو ته دا یو سبق نن در کول غواړم او په دې سبق ته زه په خپل محتاجم چې تحقیق کوي دا د علماو د رڼا د کتابونو پر رڼا کې تحقیق کوي اکابر اهل سنت والجماعت د مشورو لاندې تحقیق کوي زما یو خبره یاد شي زموږ استاد حضرت جناب مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه دا خبره فرمایله چې موږ ته مولانا محمود حسن غنگوی صاحب رحمت الله علیه چې د دارالعلوم دیوبند لوی شخصیت د دیوبند مفتی پاتې شوی دی سهارنپور مفتی پاتې شوی دی فتاوی محمودیه په 15 جلدو کې دغه فتاوا ده مولانا محمود حسن غنگوی صاحب رحمه الله فرمایله چې کله موږ د دیوبند نه تخصص کو افتام وکړه زموږ استاد محترم علماء دیوبند کې ډېر لوی شخصیت مفتی مهدی حسن شاه جانپوری رحمت الله علیه موږ ته نصائح کوله نو موږ ته وی چې طالبانو کلم چې فتوا ورکوي نو ثانوي مصدر نه حواله مو ورکوي اصل تزان رسوي چې دا خبره چالي کړي ده او دویم مصدر نه حواله مو ورکوي زما په خیال زما په دې خبره زما د علما مرګري د فضلا مرګري ډېر خپويږي نه مونږه د مفتی مهدی حسن شاه جنپوري صاحب نه تاسو کو چې حضرت کوچري د حواله ورکون کې حافظ ابن حجر غون تکسیه حجر عربی کې کانی ته ویا د حواله ورکون کې ابن حجر غون تکسی هم په مونږ اعتماد نکو مونږ ته مفتی مهدی حسن شاه جنپوري صاحب او فرمایل چې ابن حجر خو ابن حجر په ابن جبل بم اعتماد نکوي او اصل حواله ته بزان رسوي
ابن حجر خو ابن حجر دی په ابن جبل بم اعتماد نه کوي اصل ته به ځان رسوي ما ته د خپلو اکابرو دا خبر را یادېږي امام اهل سنه ترجمان اهل سنه حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه به یو حوالې پسې کشمیر ته تو د کشمیر نه به د اصل کتاب نه حواله روچتوله هغه به په خپل کتاب کې درج کوله دا زموږ د علماو تحقیق دا زموږ د اکابرو تحقیق داسې محققین ځان جوړ کړي او زه یو خبره د طالب علمانو مرګرو ته کومه خاص کر دې کې طلبای اعزام ناستی کو تاسو علما جوړیږئ خپل علم کسکر کې کم خپل علم مضبوط کې خپل علم د کول کانی پشان حجر اسم پشان جوړ کې د اردو دا شروع هم مطالعه کوي د اردو دا شروع زموږ طالبان تبا برباد کیا زموږ اکابر د عربی شروع پریخي دي عربی کې سو جلد کتابونه پریخي دي خپل عادت د عربی د کتابونو جوړ کې او د اردو هغه کتابونو صرف ګوره چې د اکابر او د علما د تلقین کی دا غینه علاوه خاص کر درسي کتابونو د اردو د شروع نه بزان بچ کوي به ان شاء الله وکنه او یو هم خبره تاسو ته کوم یا ساته علماء دیوبند څوک دي کله زموږ د څوک تاسو کی علماء دیوبند څوک دي علماء دیوبند دا سجدا حزب نه دی جدا ټوکړه نه ده جماعت نه دی چې د امت نه یو جدا جماعت ته زموږ کابیرو کې حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه به فرمایل چې د سوار لسو کالونه د صحابو د وخت نواله الى یومنا هذا چې کم د اهل سنت والجماعت معتدل متوازن او انتهایی درمیانی وسطیت والا ترجمان موقف را روان دي د اهل سنت والجماعت د دې دویم تعبیر علماء دیوبند دی هغه به فرمایل چې یو نیک مسلمان په کوم ځای کې می هغه د شام کې هغه د مصر کې هغه د مغربي ممالکو کې په یورپ کې یا خو چې دغه عقیده صحیحه هغه عقیده غلطه نه معتدل د اهل سنت والجماعت عقیده هغه اثر کې دیوبندی دي اگر کو دیوبند ته یو رزم نه تره اگر کو هغه د دیوبند نه فارغه د حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه دا خبره په آب زرد لیکلو قابله ده او ډیره قیمتي خبره ده یاد ساتئ علماء دیوبند ګوره دا جدا خلق نه دي د سوار لسو کالونه چې کم معتدل مسلک د اهل سنت والجماعت را روانه دي هم دا علماء دیوبند دي تاسو په دیوبندیت باندې پوه شئ کنه او یو بل خبره ته کوم مالا بعضی مرګري تاسو کی د بار نه ټلیفون نه وکي چیرې جی د علماء دیوبند د عقیدی څه کتاب د داغي مونږ ته د عقیدی یو کتاب وخیا زه ته علماء دیوبند خود اهل سنت والجماعت د سوار لسو کالونه یو معتدل تعبیر را روان دی دا ځان له جماعت نه دي چې د دې عقیدی کتاب ځان لدی د شیعاګانو د عقیدی کتاب ځان لدی د بریلیانو د عقیدی کتاب ځان لدی د مماتیانو د عقیدی کتاب ځان لکې دي شیا د نورو خلکو د نورو فرقو باطلو د عقیدی کتاب ځان لکې دي شیا علماء دیوبند اهل سنت والجماعت نه بغیر بل څوک دینه دا چې څنګه هغه فرقه ناجیه ده دویم دغه فرقه ناجیه دي دغه چې د سوال لسو کالونه کم د عقیدی کتابونه را روان دي دغه د علماء دیوبند کتابونه دي زموږ د عقیدی کتابونه د امام ابو حنیفه سے 15 کتابونه دي فقه اکبر دي فقه ابسط دي رساله وصیه ده او وصیه الى عثمان بتی دي العالم والمتعلم دي دا 15 کتابونه زموږ هم د عقیدی دي العقیده الطحاویه دا زموږ د عقیدې د علماء دیوبند د عقیدې کتاب دی او دغه رنګ شر المواقف شر المقاصد او المسايره في العقائد المنجيه في الاخره المسامره چې د امام ابن حمام سب کتاب دی دغه د کتاب د پاسه شر دی او شرع عقاید جلالیه دی شرع عقاید نسفیه دی او بیا چې نږدې دور تراشي المهند المفند دی دا ټول د علماء دیوبند کتابونه دی دیوبند سجدا دړه نه لري دیوبند سجدا حزب نه دی د اهل سنت والجماعت کم چې د سوال لسو کالونه د جمهور اهل سنت کم د عقیدی کتابونه دي هم دقه زموږ د علماء دیوبند کتابونه دي سوچو کې 1867 کې دیوبند جوړ شوی دی دیوبند خپل د عقیدی جدا کتاب په دیوبند کې نه دی پڑھاو کړي دیوبند کې المسامره د ابن حمام پڑھاوي دا المسایره او مسامره د ابن ابي شریف دا به پڑھاوي دا په دیوبند کې بشرع عقاید جلالیه پڑھاوي دا دیوبند کې الی یومنا هذا شرع عقاید نسفیه پڑھاويږي معلومه شو چې دا کتابونه زموږ د علماء دیوبند کتابونه دي او دا کتابونه د اهل سنت والجماعت کتابونه دي نورونو ځان خپوي کې علماء دیوبند دغه سوار لسو کالونه یو معتدل تعبیر را روان دي الحمدلله نن زموږ ډیر مرګري داسې دي چې د مسلک په حواله سره ډیر بهترین کار کوي زموږ په دغه رونو کې جناب مناظر اهل سنت حضرت مولانا
ندیم محمودی صاحب حفظه الله دی دیم په دغه نهج د دغه اکابر علماء دیوبند اواز د دې عقیده اوچته کړې ده د عقیده په یو لاس کې ده دلایل په بل لاس کې دي دې څه جدا اواز نه لګي همدغه عقاید تاسو خپل کې چې کوم دغه د دیوبند عقاید د حضرات بیانیه او په دې باندې کلکوسه او یو بل خبره د تاسو په خدمت کې عرض کومه چې زمونږ سره به دلایل مضبوط وي او زمونږ اکابر د هرې مسلې شاته د دلایل انبار لګولې دي په کار ده چې موږ د خپل اساتذو نه مشوره اخلو چې جی پر فریدین د کوم کتاب وګورم جی زه په قرات خلف الامام کوم کتاب وګورم جی په اشعریت ماتوریدیت د کولو باندې زه کوم کتاب وګورم زه د عقاید په حواله سره کوم مفید کتاب وګورم زه په هغه اصولي مسائل او په فروعي مسائل باندې کوم مفید کتابونه وګورم نو دې سره بس تاسو ډیره فائدہ کیږي او یو بل درخواست کوم یو دوه کتابونه صرف خیم چې دا خامخا په اردو ژبه کې دا مطالعه کې نو دیوبندیت بم لک پوښ شي نورم ډیر دی حسر نکم دوه اسی به طور مثال خیمه یو د شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثماني صاحب چې د دیوبند یو معتدل تعبیر دی په دې وخت کې دغه کتاب د اردو ژبه کې دا خامخا وګورئ مطالعه کې اکابر دیوبند کیا ته سنومې دي اکابر دیوبند کیا ته او دویم قاری طیب صاحب چې د سلويختو کالونو زیات عمر د پاره د دارالعلوم دیوبند هغه محتمم پاتې شو دغه اخیری کتاب د جون خلاصه د هغه د افکارو او د علماء دیوبند د افکارو علماء دیوبند کا دینی رخ او مسلک مزاج دا کم از کم د دوه کتابونه تاسو مطالعه کې اوساته نو د دیوبند اعتدال به تاسو او پیژنې خبرې ډیرې دي او علماء کرام نورم ناستی ما دا خبر یو قسط بیان کو زما د خبر نور اقساط به ان شاء الله دغه اکابر تاسو د بیانې د دې د خبرې د زړه په وګو باندې وره زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين